د مین وروسته یو ځل بیا هرکلی ضلع باجوړ کې د کرونا وایرس نه متاثره خلکو دپاره خوراکي شیان بیزې چرګان د کپړو ګنډلو ماشینونه او نور زري شیان تقسیم شوي دي. دغه امدادي شیان د پاکستان پاورټي ایلویشن فنډ له طرفه راغلي وو. د ویلج کونسل عنایت کلي صدیق آباد پاټک او ټانګخطا اوسیدونکي د امدادي شیانو ترلاسه کولو دپاره محله سلفیان صدیق آباد پاټک ته راغلي وو. عوام ګیلمنو چې د عمران خان له طرفه اعلان شوي پیکیج نه د متاثره خلکو په ځای غیر مستحق خلکو ته ورکول کیږي. سپارش چلیږي په دا هکله رپورټ راکوي وحید خان تاجک. په باجوړ کې د لاک ډاون نه متاثره شوي خلکو کې د حکومت لخوا د چیلو، چرګانو، کپړو ګنډلو ماشینانو او خوراکي شیانو چې پکې غوړي او وړه شامل دي تقسیم شروع شوی دی. څه موده مخکې شوی سروې په لیسټونو باندې د سباون پروجیکټ د غزوانان د صدیق آباد پاټک عنایت کلي او ټانګخطا 681 خاندانونو کې دغه شیان تقسیموي. په سلفیانو محله پاټک کې دغه تقسیم د پرون راسې شروع شوی دی چې ځایي خلک پرې سختې نیوکړې کوي او وایي چې دغه شیان یعنی چیلۍ، چرګان، د کپړو ګنډلو ماشینان او د خوراکي شیانو سره سره د زراعت په مد کې امداد په اثر رسوخ، ذاتي خوښې او سپارش باندې تقسیمیږي. چې کله شمال ریډیو ته د سیمې مستحق خلکو دغه شکایات وړاندې کړل نو د شمال ریډیو لخوا دغه شکایتو د جانچ پړتال او دغه الزامونو باندې دغه پروجیکټ د مشرانو رای اخیستلو په غرض زه وحید خان تاجک او زما همکار رفیع الله دغه ځای ته لاړو چې چې د وزیر اعظم پاکستان عمران خان په هدایاتو د لاک ډاون ځپلي شوي خلکو د معاشي بحالۍ دپاره جاري کړی شوي دغه په کروڑونو روپو مرستې مستحق خلکو ته میلاویږي او که نه. مونږه ولیدل چې داسې ډېر مستحق خلک راغلي وو چې هغوی ته ویل کېدل چې ستاسو په لیسټ کې نوم نشته او دغه شیان یعنی چیلۍ، چرګان، د کپړو ګنډلو ماشینان، وړه غوړي او د زراعت شیان تاسو ته نه میلاویږي. د شمال ریډیو یو ریګولر کالر او انتهایی غریب او مستحق مرسلین کاکا چې څه قسمه کاروبار او د ګټې وټې څه وسیله نه لري هم په دغه مستحق خلکو کې نه دی شامل کړی شوی او ورته ویل کیږي چې ستا په لیسټ کې نوم نشته او مرسلین کاکا چې د خپل حق غوښتنه کوي نو ورسره بد اخلاقي او قارقور کیږي. په مونږ د دې لپاره راغلو له اوله ځان لپاره هم نه غواړم اسم د خلکو زه به ځان لپاره راغلم. داسې خلک شته صاحب کونډې دي غریبانان دي د رزق د رک نه لګي او نه غریبان دي او دا خلکو لو کوي صاحب چې ماماله خورایله دغله بل کاسله غریب سړی ته هیڅ هم نه میلاویږي چې غریب سلیم کاکا دا راته ووایه چې لږ ډېر خو مونږ هم ستاسو غریبۍ سره اشنا خو په خپله ستاسو پیشه څه ده؟ څه کار روزګار کوئ؟ د خپله مالې روزګار موزګار نشته تا د کپه د جومات نه بغیر د روزګار نه کوم سړي د جومات د الله صفایي کوم په دې جومات او 15 وخته لمونځ بګې کوم او نور زما چې روزګار راوښیه یاره د بله بچي مې دوه الحمدلله شته دی هغه بېل دي او زما ته کم امتحانان چې دي او هغه ټول خلکو ته پته اوله باجوړ کې جنګ وکړ د شنډۍ موړ کې جاټ ګولۍ واړتوله 4 کسان پکې شهیدان شو. د هغو ماشومان له بیا زه راغلم او بیا د ټول عوام غریبانان دپاره راغلم داسې غریبانان شته به شته هېڅ هم ورته نه میلاویږي او هغه خوري ته ماما ته بل ته دوی درته څه وایي؟ دی راته وایي یاره وایي زه هم د افسر څلوم دی چې مونږ چا ته شفارت کوي وایي بېنومه نو هلکه تا له خدای الله پاک نوکري درکړې طاقت یې درکړی خو چاته مو چېرې زه بېنیم او بېنیم یم کارېږي درته کارېږي درته صاحب او ما ورته ویلي چې ما د ډي سیل نه زما هر ځای نه باندې زما خو ډي سیل زما سر نه شي والی دا غریبانان وګوره ټول مله چا که به بېګا لري. بل ملګري سره خبرې کول لږ رامخکې کې څه نامه دې ده ته کوم ځای نه جی زه د پاټک صدیق آباد یم رسول شاه مې دی. رسول شاه څه کارونه کوي؟ دا خو د مستحقو د غریبانو خلقو دغه دي. نو جی زه به داسې وایم چې زما په ښار کې ریړۍ ده دا د شربت روډۍ مې ده اوس مې لږ بنینونه لږ وري دي دا د ریډۍ کاروبار کوم.
د کورونا او دا چې کومه وبا و د دوران کې ستا کاروبار متاثره شوی؟ نو په دې کې خو زمونږ داسې شوي سواد چې د روپۍ پالنګان شوي سواد د اوس د راکړه سره نه لګي زموږ سره. نو دا چې کومه سروې کې دا هغه دوران کې ستا نوم لیکلی شوی که نه؟ یاره جي زه به دا ووایم ما د ورځو چې د نن سبا خو د باجوړي سړي له خدای په ګټه افسر کوي نه او ترقي دی وله خدای نه ورکوي. نو جي زه به دا خبره وکړم چې زمونږ د صاحب زوی پکې دی نوم یې دی دغه لاول راغی زما دا ښه کاروبار همغه یې نه چې یاره دا خو د ریړۍ کاروبار کوي په ښار کې او ټول عمر لګیا دی او وس یې نه کېږي. ټیک شو دا راغلی زمونږ کلي ته د ټولو نومونه ولیکل د غټ غټو خلکو نومونه ولیکلو هغو مو دغه ولیکلو کارډونه وله ولیکلو. بیا چې دا چې کومه خبره کوي دا باقاعده په میډیا باندې د ریکارډ راځي نو هسې داسې خبره چې هغه حقیقت یې نه وي هسې ځان ته مسایل جوړ نه کړي. یاره جي زه به دغه کسان درته معلوم دي چې هغه مالداره دي مستحق نه دي؟ بیا دې زما ته پوس هم وکړي. داسې خلک پېژنې چې مستحق نه دي او ښه مالداره دي نومونه لیکلی شوي. راځه اوس به درته جي وښیم په دې ځای کې به درته وښیم په دې اوس به دې ځای کې به درته وښیم چې دغه 15 موټرې تاویږي غټ غټ دوکانونه دي غټ کاروبارونه دي واده ورېدو راشه د استادان دي او ټول خپل خپلوان دي رشته دار دي ټول استادان دي واده راځه چې دا هغو نومونه ته اوس په دې ځای کې درته حال کړم. اوس به سړی راشي واده چې به دې ځای کې درته وښیم چې دا دي. ځه نور دې په جګړو نه اړو خو زه خبره دا پوره ده. او بنه جي زه ته خبره وکړم بله جي زه زما یې پکې نومونه لیکلي وو ته دا ماته وویل چې هلکه کارډ دې راوړه زه به له نوم ولیکم زما هغه نومونه لیکلي دي اورې او بېرته دې زما هغه نوم ته کټ کړی دي او کوم مالداره خلک چې دی هغه یې پکې لیکلی دی او زموږ رقیبانان دی. صحیح ده ستا ګیله په خپل ځای بلکل حق ده مونږ هم دغې دپاره راغلي دلته دا چې راغلو د خلکو وی چې دا یو د ماشوم دی چې د دا شیان شوي دي او ورکړي بل چاله دي. اوس چې دی راغلو د خپل حق تپوس کوي چې زما ته ټلیفون شوی چې راشه او چې رالم تاسو بل چاله ورکړي نو هغوی د دننه نه ورته څه جواب ویلی کېږي دغه به راته تی وایي. ګله نامه دې ووایو د کوم ځای؟ عمیر تنخطا لقب. عمیر یې د ټانک خطا یې تا ته ټلیفون شوی چې راشه؟ ما ته ټلیفون شوی راشه او چې دلته رالم بیا ویل ستا ښار زنانه ویل هغې ستا راشن وړی دی. تا ته څه وی چې څه له راشه څه درکو درلود؟ ویل راشن دل درکو ستا مواد چې ویل ته راشه چې دلته رالم بیا ویل ستا ښار زنانه څه څه یې درته ویلي چې څه دي؟ وړه دي ویل او چیني ده او چای دی او غوړي دي پرون هم راغلی یم او نن هم راغلی یم دقه راته وایي چې راځه او راځه کېږي او کېږي اوس چې ورنوځم بیا وایي نه کېږي. وایي چې ولې نه کېږي؟ بس وایي نه کېږي ستا بل چا وړی نو تا ورته ونه وایې چې زما تاسو ولې بل چاله ورکوو؟ ما ورته ویل ستا زمونږ بل چاله ولې ورکول وایي دا دغلته ما څه کسان ناست او خبرې کولې داسې وغسې. شمال ریډیو چونکې د ذرایع ابلاغ یوه اداره او د سیمې ډیر زیات کتونکو او اوریدونکو باندې مشتمل یو عوامي چینل دی. مونږ د صحافتي اصولو د پوره کولو لپاره دغه پروجیکټ د مشرانو نه د عوامو په دې خبرو د رای اخیستلو لپاره دننه لاړلو نو اول خو یې ویل چې مونږ ته د خبرو اجازت نشته. مونږ ورته ویل چې ټیک ده تاسو د خپلو مشرانو نه اجازت واخلئ او یا مونږ ته د هغوی نمبر راکړئ چې مونږ درله اجازت واخلو. نو دلته کارکونکي ذمہ دار وار په وار ډیر په طریقه زمونږ د سترګو نه داسې غایب شو لکه اچانک چې بجلی لاړه شي. د سم کو کنه د مطلب دا چې لکه پرمیشن په دغه باندې خبره کوي چې مطلب موږ ته د پرمیشن ملو شي نو تاسو والي پرمیشن کړه ما ورته وختي ورته ټلیفون وکړ ورته وایي چې دغه شان خلک راغلي معلومات کوي معلومات ورکو کنه واپس ورته دا ګیټ دی وو وځو با ټلیفون ورته وایي چې ډایریکټر صاحب دلته دا ماته شو دا مسله ده زموږ صرف او صرف مطلب دا دی چې خلک پوه شي چې په تاسو باندې بې ځای بوج نه جوړیږي که په تاسو کې غلا نه زه غل نه یم دا ټوله دنیا دی راشي زه بار یو ته جواب دی یم هر یو ته به دغه کوم خو که تاسو فرض کا خو دې خو کړي نو بیا دغه شان بیا راتلو وځو بس تاسو بدنامي نه کوو مونږ به وځو دا پروګرام چې کوم دی دا ګورنمنت پروګرام دی صحیح ده دا د ډیسټریکټ اډمنسټریشن په تر باندې امپلیمنٹ کیږي تاسو سره لیوي والا ولې لیویز والا چې کوم دی لکه د اول د ډیسټریبیوشن افتتاح
به مورز د کراینې لګي څوک کوي ورته دا تاسو په کوټه کې روزانه راځي ورته وایي تاسو بل چا وړي نه دته سم دی ویل خبره ماته دی ویلي د ورځ زرا زم ولې نه راکوي دته ویلې شوې چې تاسو بل چا وړي دي خبره اورسته چې ولې کې نشته چې پکې نومې ګره ته ملاويږي چې کله ته شوی دا څه شوی بچی کله ورته کال شوی دی پرون دار او پرون هم راغلی وي پرون راغلی ما او بیا ولې لاړې واپس بس بیا راته دی ول سبا برا شوز بیا راغلی موس به نه راګي وزر د سوې اوس وي سبا برا شو کرای دی لګي شل او 100 روپے کرای می لګي را ورځ غریب میګ ګور د شیشو پرون چې تاجمینا پرون باندې موږ 2 پټ سټیټ را صحیح ده دغه باوجود چې د تاجمینا موږ دغه کو کنه د میسټیک د وجه نه چې دغه بل ته ملاو شوی میسټیک ولې کېږي ولې پښناختی کارت نمبر نه تاسو ګورئ نه سه ولې نه موږ ګورو دا خو انسان د انسان نه غلطي کیږي واده موږ ګورو ولې نه ټول موږ ګورو دا ټول شناختی کار نه خو یو انسان نه غلطي غلطي سزا دته ولې ملاويږي دته ولې نه دته ملاويږي ولې نه غلطي تسهیل نه کوي تسلی ولې موږ نه کوم موږ ته مان چې کوم دغه کنه غد ته ملاويږي ولې نه هغه موږ دا رنګ لګي دا هغه چې راځي د ګیټ نمبر ولاړ سوګي دن نه راپلی مارا دن دا خو د ګوره د شر او وخت نه ورانه وته نه خله زرانه دې ته چې ناشوي سر نه وته زنیما موږ دغه نه کو ګوره دا د شر چې کم کس ما دغه وړه کنه تجمینی بنوم باندې د لکه دوانه یو شان نومو دغه څه چې دا یو شان نمبر راته شناختی کارت نمبر بدل وي دا کس په سرین کې ګوره ته خپل حق بیرته ملاوي کنه دا کس رین کې هغه معلومات کې کنه اوس بیرته واپس د خپل حق ملاوي ګره موږ ځان له خونه راکو دا شي تر اوسه ور کنه چې چا دا پکې مطلب دا نه وي د خپل دغه ور کوي وګوره که پلاری وي دا دومره ټایم ضایع کیږي پرون هم راغله ټول ورځ تیر کړي نن بیا راغله چې ځنه راغله دا تاسو دن نه پرې خوستنو دې ټایم څوک ذمہوار د کراینو څوک ذمہوار دي تکلیف څوک ذمہوار دا شیان خو دې لپاره دي چې خلکو ته تکلیف ملاو نشي خلکو ته ریلیف ملاو شي تاسو الټا خلکو له تکلیف ورکوي دې لپاره دا شرجي تکلیف منګ ټول بهر لګیا دي چې دوی ذاتی پسند او ناپسند کې چيلي راوړي دي ځان له خپل خو خپل مونږ تاسو ته دا ویو چې لکه کمنټس را لراکې د خپل خبرې جواب وکړي چې خلک دا وایي چې دا چيلي دوی په خپل خپلوانو په یاران دوستانو ویشلي تاسو یو هم تختیار ماته اجازه نشته بل اجازه والے کنه مو خدا لګیو کا ډایرکټر صاحب نو وی کړه وزیر اعلی صاحب نو وی کړه گورنر نو وی کړه ډي صاحب نه ټلیفون ورته وکړي چې ریډیو والا راغلی او دا شانې تاسو رانه کې مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ جواب ورکو کاغوي وای چې مې ورکوي مونږ په دې کې ټوزو زوبا یو غنټه زمونږ شو ای سوکراته هغه زته دغه شی سوکراته دې زته دغه شی مو خو زال دماغ خور په خبرو سرجی لکه مطلب د دې میسنګ مانه شوی دی د دې کلیرنس ته تاسو صحیح ده اجمینا بیبي په دې باندې 2 کارت راغلي صحیح ده زه تخیم پروف ده نو د دې کارت باندې دا یو منټ نه تا شناختی کارت نمبر تا ولې مس کړی زه تک خیمه ته شناختی کارت نمبر نه ګوري شناختی کارت مانه میسنګ شوی دی بالکل باجوړي ولې خپل باجوړي تکلیف ورکې کابل سړی نو زړه زمنګ دا مقصد نه زه په پسرو غرمو ګرځیدلم سروې مې ولا کړی دا کورونو تبسه تلېم نمونه مې ولې لیکلي زه ولا وسولې تکلیف ورته او په کار دا صحیح دا میسنګ شوی تاسو د مستحق خلکو کړی بالکل مې کړی دا او چې زړه بکې دلته خانانو دغه او خو زما پتن خطا کې ما ته خانو خو زی بار غل کولاړ راو بس منه را دن خام ټیټ نمبر نه کوته ما ته خو پتن خطا پولیس کې ما ته مالدار او خان مستحق نه دی جی نه دا سه خان ګوره چې سلین لاړی الین لاړی بیره دټ سمثینګ ډیفرنت او چې لین لاړی کنه واپس خان سره نه پیسې دي بچاوړل دي 1 کروڑ روپۍ دغه کې پرتی او د شپېتو لک وزمه کی یو خدا او دا دلته یو بورې وړو د دې الګ حق خوري نو دا ته د حق نشي وړل ځکه نشي وړل د به سوریفیکیشن کیږي دا چې د نه هیڅ اند وړل دا پروت دی چا وړل ډېر مشران ګورای نو یو درخواست دا ما ځان لستا پروګرام ته یو مې درخواست پروګرام ته ډیلی اورم خبر اورم فادلاس تقریبا چې یو کال ستا پروګرام ز پرسنل کور او تاسو موږ پروګرام اوري دا ورته پته چې مونږه با اصول خلقي تاګه 550 پر اورم زه تقریبا پسته که سم چې داز موراره دي دا بل موراره دي د ټیک ټاک څخه چې ما خپل باندې ویلا ما په کار نه خو خدای ويم تاسو سره کم چې مونږ له پلیز مال یو 5 منټ راکړه تاسو کلیر کوم هغه نور ملګری شو رو هغه موږ ستړي کړو اوس راځي هغه ډیسټریبیوشن کوي د دې غلطي ما نه شوې زه منم
دلته یو څوک کسان سکیپ کیږي ناراضي مطلب کنټه کې مطلب څو پنجابین یا نمبر بند وي یا نمبر بند سر د دې تماوي چې تاسو به داغه پځې وکړو تاسو مانه غلطي شوی زه مانم خاصم ناراضي پټ خرابېږي تاسو به داغه پځې نو تا بار چې چلا ودرولې مچ نو بار خو اوس کو نه کیږي کنه چرته غره نشي لک صبر وکړه مت تا بار درم شروع خپل و یار او بل دا سره چې کم کسان دي کنه چې دا وي یو 1 منټ نوم دې سره زه کلیرنس کوم نوم دې سره نجم الحسن او دا کوم ځای د خزانه مور ماشاءالله کلیوال سړی سیف واخه پوهه سړی زما په خیال ته لګ ډیر کلیوالې دي هم بالکل زما گاونډي د ما سر وکړي زه دومره نه پیژنم تاسو به زمانه خه پیژنئ چې مستحق دی نه دی ټیک شو په کار دا و چې د دغه یو دی په ورځ راغلی هم نه چې تا په خپل وګا غستې وي چې لکه هو په گاونډي هغه ستا مواد راغلي د خو تعالی ما تکلیف نه راکاو دا مې د خلګي والا راشه 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 لکه نور مرازي خلګي والا لغه لار ورکا دا له خو راشه تلګرام مخ شته کیمرې ته دا لګ دی صحیح شو دی خو ګورم ما تاسو لک سیټ تشه دا لګ دی اول پرون راغله نن راغله صحیح شو نه پکې شناخت کارت نمبر شته نه پکې موبایل نمبر شته وای دا د حکومت مال دی وای دا زمونږ د فراغله وای زبې نه خپوزو ولې تا خپل مرګري پالری نه دی پدې کې کم پدې کې راشه لیس کې ته ماته لیس کې نه یو کچا به شناخت کارت راځي غي کده لړګه کاغذ څو کم ته ماته سپینو جامو ولا بس ثبوت راته کور ماته نه ته کم ځای زره پاټک چې پدې کې نوم نه کنه او ته ما ورکړی ته په ما باندې ثبوت کا پدې ځای کې اوس راته ستا درې مورز د چتر ډیلی راځي ولې تا ونه ویل چې خپل مرګري کور نه لري درېش نه غدي کارت را نه یو منځ زه خبر شرم کوي خلاص زمونږ لګ یو منټ بس اوس مال پرې دي تاسو خاموش مکمل خاموش بس داسې خبره ده چې ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو زمونږ بالکل دا غرض نه و چې مونږ راشو د دوی په کار کې دخل وکړو د دوی کار خراب کو په دوی اعتراضات وکړو دا ټول زمونږ د دې علاقې رونه دي زمونږ بچي دي په دې قام باندې دوی هم دغه عمره خپه کېږي چې څومره پې دا نور خلک خپه کېږي د دې قام دوی هم دغه عمره خدمت کول غواړي څومره چې مونږ کول غواړو یا نور خلک کول غواړي دا لیسټونه دي د دوی سره دوی دا وینا ده چې دا سروې چې کومه ده دا مخکې شوې ده د کورونا وایرس دغه وبا چې کومه وه دغې په وخت دا سروې شوې ده د خلکو نه دا پاکستان پاورټي الیویشن یو فنډ دی PAFF نو د هغې لخوا یو NGO د سباون چې هغوی دا سروې کړې وه اوس که پرس که ذاتی پسند او ناپسند پکې شوی نو په دې سروې کې شوی دی چې په دې کې به یو سړي داسې سړی لیکلی چې هغه به ښه مالداره وي مستحق به نه وي خو دلته لیکلی شوی دی اوس دا لکان چې کوم دي دوی هغه شیان ورکوي چې کوم دوی ته رالیږلی شوي دي لیسټونه ورکړی شوي دي چې دا زما سره چې کوم لاس کې لیست دی نو دا د لایو سټاک یعنی د چیلۍ د دې دغه دی یعنی دا هغه کسان دي چې دوی ته چیلۍ وغیره میلاو شوي داسې کسان پکې دي چې هغوی ته وړو غوړي او دغه شیان میلاویږي داسې کسان پکې دي چې هغوی ته چرګان میلاویږي دغه درې قسمه هغه ورکوي دا مشینان شو دا د دې مقصد دپاره چې هغه خلک چې هغه د کورونا وایرس ته د هغه له وجې خراب شوي دي چې دوی لږ ذریعه معاش واپس برابر شي دوی لږ په خپلو خپو ودرېږي خو دا ده چې زمونږ چې دلته راغلو زمونږ دلته د دې سیمې ډېر ګڼ شمېر داسې خلک هم راغلي چې هغوی دا ګیلې کولې چې لکه زه پېژنم دا کاکا زما خوا کې ولاړ دی د ده په سر زه قسم کولی شم چې دی بالکل مستحق دی خو دا کاکا په دې کې اوس چې ما کله معلومات وکړل مسلم کاکا ما چې کله معلومات وکړل نو دا کاکا چې کوم دی دا د ښار دی لا د ښار ډسټریبیوشن نه دی شروع شوی دا ډسټریبیوشن چې کوم دی دا د صدیق آباد پاټک دی عنایت کلی دی او ټانګ خطا دی اوس چې کله د ښار ډسټریبیوشن شروع شي ما ته به دا پته ولګي چې یاره دې کاکا پکې دی او که نه که فرض که د ده پکې نه نو هغه خلک چې په ښار کې سروې کړی د کاکا د قیامت په ورځ دی هغه خلک ذمهوار دي دا ځینې شیان د قیامت ورځې هم پرېږدئ دا ستاسو قیامت د ورځې ګټه ده په هغه ورځ به یې ګریوان رانیسي یوازې دا نه هغه کسان چې هغو سروې کړي تاسو یې پرېښي بلکې هغه کسان هم چې هغوی مستحق نه دي او راغلي دي دلته د لاین کې ودرېدلي دي دا شیان یې په اوږه کړي دي وړي دي هغه هم ستاسو ذمهوار دي هغه به هغه باندې رانیسئ زمونږ هغه داو مقصد مو داو
چې دلته چې دا کم شیان ورکولی کېږي په دې باندې لږ عوام پوه کړو چې دا په کومه طریقې سره ورکولی کېږي څه پروسیجر دی دغه سروې کله شوې چا کړې کم قسمه شیان ورکولی کېږي زما په خیال په دې ریپورټ کې تاسو ډېر څه ولیدل که چا نه لیدلي دوباره تاسو دا کتی شئ بیا خو چې مونږ کله دلته راغلو نو زمونږ دا د باجوړ وروڼه چې کوم دوی خو لږ ډېر زمونږ سره دغه وکړه خو څه 2-3 ملګري داسې وو چې اوس بالکل غایب شو چې هغوی یو نیمه ګنټه زمونږ د کنوینس کولو کوشش وکړو چې دا مسله ده او دا چل دی واغه چل دی واغه چل دی خو چې بیا مو ورته وویل چې راځئ لږه ویډیو راته راکړئ ان د سپاټ سره خبرې وکړئ همدغه خبرې په ویډیو کې موږ ته وکړئ چې د قوم ته وړاندې شي نو بیا ټول چې دی نو پناه شو او د کیمرې نه شاته شو بلکې زه ویلی شم چې د کوره ووتل دویمه پکې موږ دا غوښتنه کوله چې دا چې تاسو سره کوم لیسټونه دي دا مونږ ته د دې نه فوټوسټیټ یا مونږ له تصویران راکوي چې مونږ ته هم دا پته ولګي سبا له مونږ یو سړی پیژنو چې یاره ته خو ډېر ماشاءالله ته خو وکیل صاحب یې ته خو ډاکټر صاحب یې ته خو ټیچر یې ته خو چې دی نو د 50 زمیندار دی سره په کوټه کې تا هم راوړي دي چې لږ ورته بیا مونږ دغه کوو چې بله ورځ د مستحقو خلکو حق نه راوړي چې خړ سترګی نو د دوی دا زمونږ چې غټه ګیله پیدا شو هغه په دې چې دوی وایي چې دا لیسټونه تاسو له مونږ درکولی نه شو ولې نه شئ راکولی جی اجازت نشته مونږ ته خبرې در سره کولی نه شو ولې نه شئ کولی جی مونږ ته اجازت نشته مونږ ورته دا ویل چې تاسو ته که د ډیپټي کمشنر صاحب نه اجازت پکار وي هغوی سره رابطه وکړئ اجازت واخلئ که تاسو خپل ډایرکټر وي د هغوی د طرفه تاسو ته اجازت پکار وي د هغوی سره رابطه وکړئ اجازت ترې نه واخلئ او که هغوی وایي چې نه هغه انټرویو مه ورکوئ خبرې مه ورکوئ بس مونږ به دا ویو چې مونږ راغلي وو دلته ډایرکټر صاحب چې دی نو کسانو ته اجازت نه ورکوو انټرویو ونه شوه نو دوی نه د خپل ډایرکټر سره رابطه کوي نه د ډیپټي کمشنر سره رابطه کوي نه د خپلو ذمه دارو سره رابطه کوي چې مونږ دا لیسټونه ورکو که نه انټرویو ورکو که نه او دلته چې کله د خبرو وخت راغلو نو زیاتې ګیلې به ترې ځکه نه کوو چې یو پکې میلمه دی او نور زموږ د خپلې خاورې بچي دي زمونږ دا غرض نه و چې د دوی حوصله شکني وکړو حوصله افزایي به یې کوو چې د قام خدمت ته راوځي الله دې توفیق ورکړي چې دغه خدمت په صحیح معنو کې وکړي د کیمرامین رفیع الله سره وحید تاجک شمال ریډیو باجوړ